بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري. نو پرون سبق کې مونږه د مستملی احوال شروع کړو. د مستملی په احوالو کې مونږه د حذف احوال ویلو چې مستملی په کم کم ځای کې حذف کوو او په دې کې د احوال بیانون مخکې مونږ درې خبرې کړې. یو دا چې مستملی ولې مقدم کړی د مسند باندې نو ځکه چې دا رکن اعظم دی. بیا د مستملی غوډه شي احوال دي د حذف ولې مخکې کړل مونږ په حدث کې عدم چرنده مقدم دی او بیا لري چې دلته حذف اول ته کې ترک ولې ذکر نه نو وایي چې دا مصلی چونکه رکن اعظم دی نو دا کا نه ذکر کړل شي په کلام کې دا چې گویا کې مخکې ذکر شوی او بیا حذف شوی دی او ال دغه چونکه مستند خدا او پرې خو دی چې ال دغه ترک ذکر کړي یا مصلی په کم کم ځای کې حذف کولې کېږي نو بای استعمال طریقې منګه ورون سبق کې ویلې نن سبق کې منګه دا وایو چې دا مصلی په کم کم ځای کې ذکر کولې کېږي د مصلی د ذکر ځایونه چې مستملی په کم کم ځای کې ذکر کولای کېږي نو مستملی په د دې تقریبا 13 ځایونه دي دلته کې چې ال دغه مستملی چې انده به ذکر کولای کېږي پای کې ټول نه ولنه را ده چې لکه ذکر د مسند له اصل له جو چې کله ست تقاضا د عدول نوي نو مستملی کې اصل لا د ذکر کړی شي نو دا به ذکر کولای کېږي نو دا وګوره په کتاب کې خپل وای نو سپکشتانه د بهر نه بکسراتو هم د سره ګوره ذکر المسند الیه واما ذکره ای ذکر المسند الیه ای مسند الیه په کم کم ځای کې ذکر کولای کېږي نمبر 1 فلکونه ای الذکر اصل چې ذکر چې دا ذکر دا اصل له ولا مقتضیه للعدول عنه او د دې د اوړېدو څخه تقاضا نه مطلب دا کنه چې په مسند الیه کې اصل لا خبره ده چې دا ذکر کړل شي او سدسي تقاضا نوي سم مقتضی نوي چې دا تقاضا کوي چې لکه دا ذکر نه کړل شي پوه شئ نو اصل په مستملی کې ذکر ده نو دا ذکر کولای کېږي نمبر 2 او لاحتیاط لضعف التعویل على القرینه اے قرینه موجوده ده چې دلته کې مستملی چې دا حذف ده خو هغه قرینه کمزوري وي نو د قرینې د کمزوروالي د وجنا د قرینې د کمزوروالي د وجنا مستملی ذکر کولای کېږي لکه پوه شئ په حذف باندې قرینه موجوده وي خو قرینه سوي کمزوري وي نو پته نه لګي چې را کې رشي لدینه دا مخاطب بل څه مراد واخلي دره په ځین کې سنوري خبر راشي نو په هغه قرینه باندې د اعتماد کم وي د کموالی د اعتماد د قرینه نو جنا مضاف مسلم له ذکر کیږي او له احتیاط د احتیاط لضعف التعویل هغه زو تعویل څه ته الاعتماد على القرینه با قرینه باندې اعتماد نمبر 3 او التنبيه على غباوه السامع دا پته ده چې دا سامع چې دا غبی دی سامع سره غبی دی او دا سامع د غباوت باندې د متنبه کولو لپاره لکه ته چې لکه ماذا قال عمر سوې او ته جواب کوي قال عمرو كذا نو دل کې دا قال عمرو چې ته په فهم قال فعل له عمرو مسلل مفاعل له نه دویم عمرو چې ته حال له چې مذکور فی السؤال معود فی الجواب لیکن دل کې دا سړی چې دا غبی دی د سره غبی دی نو دا هغه سامع په غباوت باندې د خبردار کول لپاره دا مسلل چې ذکر کولای کیږي نمبر 4 او زیادت الايضاح والتقرير چې په دې خبره کې خصيات وضاحت راشي خدا خبره مضبوط شي موکد شي نو ځکه مستملی ذکر کولای کیږي لکه الله تعالی فرمای اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون چې دا کسان په هدایت باندې او دا کسان هم کامیاب دي نو لکه دا هم المفلحون کې دا هم چیز ذکر کړی دی نو دې مطلب دا مخکینی خلق دی ولکه چې په دې خبره کې زیات وضاحت راشي د دې وجنه او دا خبره مضبوط شي مؤکد شي د دې وجنه مصلی دوباره ذکر کړل دی لکه پوه شوي بنظم او اظهار تعظیمه دا مستدل ډیر زیات معظم وي دا د عظمت ظاهرولو لپاره د مصلی د عظمت ظاهرولو لپاره مصلی ذکر کیږي لکون اسمه مما يدل على تعظیم ځکه چې دا نوم چې دا دلالت په تعظیم باندې لکه امیر المؤمنین حاضرون امیر المؤمنین ګره حاضر دی په خپل باندې ندل لګي دا امیر المؤمنین مستلی دا د دې ذکر ځکه شوی دی د تعظیم د وجنه چې خلکو د پته ولګي ګره چې هغه د عام مجلس دی چې امیر المؤمنین ورته په خپل باندې حاضر شوی دی او اهانته یا د دې د وجنه چې مسلمان ډیر زیات سپک وي دا د سپکوالي ظاهرولو لپاره
مستنلی چې دا ذکر کول کېږي لکه ده السارق اللئیم حاضر کمینه غل چې نه دا حاضر ده ودلګه السارق اللئیم دا مستنلی دي او دا چې نه د دې لپاره د مستنلی اهانت لپاره ذکر شوی دي او التبرک بذکره او التبرک بذکره یا دا مستنلی اوم نمبر دیګه چې مستنلی ذکر کولېږي زکه چې دا غاد بری ذکر سره تبرکت حاصل ول غواړي دا به ذکر سره څه کول غواړي لکه تا د څوک څه وای چې لکه دا خبره چا کړی دا نو ته چې هاذا القول النبي صلی الله علیه وسلم قائل هذا القول چې نبی علیه الصلاۃ والسلام درې قول قائل دی نو ځل لګي د نبی صلی الله علیه وسلم دا ذکر تکه مسلملی ذکر کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نوم دا برکت حاصلول دوجنه لکه پوه شوي او استلذاذه یا د دې وجنا چې تا ته د مستنلی دا نوم اغستل خوند درکې لذت درکې د لذت حاصل لپاره هغه الحبیب حاضر زما محبوب دا حاضر دی او د محبوب په نوم اغستلو کې د لذت ملاویږي خوشحالي ورته ملاویږي نو ځکه د مستنلی ذکر کوي او بس الكلام حيث الاصغاء مطلوب او یا دا کنه چې دا کلام وګدولي تر دې پورې چې متوجه کول مطلب دا کنه چې دا مسلمانۍ د ذکر کوي چې دا کلام وګړي چې د دې کس ماته توجه شي لکه بعض ټیم کې سړی دی او چا مجلس کې لاړ شي یو عالم یو مشر سړی دی ورته په نس خبره باندې خبرې کوي چې د دې کس توجه ماته حاصل شي دا هغه توجه حاصلولو لپاره کله کله کلام وګدول کېږي ها في مقام يكون اصغاء السامع مطلوبا چې په مقام کې چې وی توجه د سامع مطلوب للمتكلم متكلم ته لعظمته وشرفه دا عظمت او شرافت وجنه ولهذا يطال الكلام مع الاحباء د دې وجنه وګدولګي کلام د محبت کوونکو سره نو قوله تعالی حکایت عن موسی علی نبینا وعليه الصلاه والسلام چې د عیسی د موسی علیه السلام چې کړه الله پاک ورته وی چې ما تلک بیمینک یا موسی جلدی خو آسان جواب داو چې یا اسوای دا تمام ساده لکه پوه شوي خو الله موسی علیه السلام سره خبره وکړه اتوکئ علیها زبر ایمان ډډی لګوما واهش بها علی غنمی او د بری ایمان لګړ بي خپل شړما ولی فيها مآرب اخرى او نورم د ډېرې فائدې دي ډېر کلام وګنه کو چیرې ته بدونه نبی ادبی را نشي وخبره ندلګي دا کلام وګدول لري لپاره چې الله تعالی را توجه د ډېر راشي لکه پوه شوی به معنی ها نو دا د تقریبا نه سيزونه دای په متن کې ذکر کړل د دین علاوه د نور بلې دای کې ذکر کوي پر شرع کې چې وقد يكون ذکر للتحويل کله کله د يرولو د پاره د بل د يرولو د پاره د مسلم له ذکر کیږي لکه ده امیر المؤمنین یامرک هذا چې امیر المؤمنین ته د دې خبرې حکم کړي نو دلته کې دا ویل چې لکه پلان کې دا حکم کوي چې دا خبر وکړه خو دی وایي دا امیر المؤمنین ته د حکم کړي مطلب دا چې ته په دې خبره باندې غوړې وایره کدا دا کار دی ونه کو نو امیر المؤمنین به غوړې بیا وایي او تعجب یا تعجب ظاهر ولو د پاره د تعجب ظاهر ولو د پاره مسلم چې دا ذکر کولای کیږي لکه مثال له صبي قاوم الاسد صبي قاوم الاسد معشوم درې منظري سره مقابله وکړه نو ځل لګیته چې لګه معشوم دغه د منظري سره مقابله کول دا تعجب ده او دغه تعجب ظاهر ول لپاره ته مسلم ذکر کوي او الاشهاد فی قضیه یا گواہی کول په یو فیصله کې په یو معامله کې ته گواه مقرر شوی نو هغه گواہی چې تکه نو ته وایي چې زید باع کذا وکذا زید دا شی دونه خرڅ کړی دی نه لګی را مسلم به ذکر کوي او دی الله سب نمبر دیګه او تسجیل علی السامع چې مضبوطواله راشي په سامع باندې حتی لا یکون له سبیل الانکار چې دغه بیا د انکار صدقه نه چې دې رسوي چې زید اقر هذا اقر على نفسه کذا زید چې دا دې اقرار کړ په خپل ځامنه نه لګی را مسلمي ذکر کړه دی وای چې دا مسلمي کمانه ذکر کړه نو دې بیا وای چې کړه ما خلګه دا زید مې د مطلب نه ما غو دي عمر مطلب او باغر مې مطلب نو مسلمي ذکر کړی دا چې دې سبا ور بیا څه انکارونه کړی دي نه هغه پوښتنه به معنی نو د مسلمانۍ په کم ځای کې ذکر کول کې سوزونه ذکر شول دیار لس نه په کتاب کې په متن کې او سلور بګی دا ځانه وي وزدا چې مسلمانۍ ذکر کول کېږي نو مسلمانۍ په مختلف حالاتو کې راځي او د معرفي څو قسمونه دي
هو قسمونه دي نو مستملی به کله کله په عالم سره ذکر کیږي کله په الف لام سره ذکر کیږي کله په مضاف سره ذکر کیږي کله په ضمیر سره کیږي کله په اسم اشاره سره کیږي کله په اسم موصول سره کیږي نو چې کله دا ختم شو نو ته پوه شې چې دا باب ختم شو نو لاولنه ده چې مستملی په ضمیر سره کله راوړو مستملی په ضمیر سره کله راوړو لکه پوه شو بنه باندې نو لاول خبره کوي و اما تعریفه چې مستملی معرفه هم راوړل شي او مستملی نکره هم راوړل شي پوه شو بنه باندې مستملی چې کله نکره او باغ نکره کې تخصیص پیدا شي نو تاسو پروس کال ویلیم دي او پر نور او نحوی کتابونو کې ویلي دي په دې کې به مو ان شاء الله نو هغه بیا هم مبتدا مستملی واقع کېدې شي خو اصل په مستملی کې دا خبره ده چې دا به معرفه وي اصل په مستملی کې دا خبره چې دا به سوي ولې ځکه کنه چې مستملی دا په دې باندې حکم لګول کېږي او د حکم لګول لپاره یو ذات معین پکار دی ځکه مستملی باندې حکم لګول کېږي او حکم لګول دا په څه باندې کېږي په ذات معین باندې کېږي واما تعریف اراد المسند الیه معرفه راوړل د مستملی معرفه او ان مقدمه هنا تعریف بالمسند التنکیر و دا مستملی احوال چې ذکر کړي نو اول بګه مستملی په کم کم ځای کې معرفه راوړو دا اول ذکر کړل او بیا چې مسند احوال ذکر کړي نو مسند په احوال کې به اول دا ذکر کړي چې مسند په کم کم ځای کې نه کړه راوړو وجه سره لان الاصل في المسند التعريف وفي المسند التنکیر لکه اصل په مستملی کې دا چې دا معرفه وي او اصل په مسند کې دا خبره چې دا بسوي وس ولي لکه ولي اصل په مستملی کې دا خبره چې دا معرفه عمر ته وی کنه چې دا څه واقع کیږي محکومون علیه یعنی په دې باندې حکم لګول کیږي او حکم په ذات معین لګول کیږي او په معرفه کې ذات معین وي په نکره کې ذات معین نه وي خاجي وس دا چې دا کنه نو د معرفي په اقسامو کې وو قسمونه دا ټول په نمبر ذکر کړي نمبر 1 په ضمیر ده نمبر 1 په سره ضمیر ده و چې دا ضمیر بیا د متکلم د پاره عمرت لشي او د مخاطب د پاره شو د غایب د پاره عمرت لشي فبالاجمار لان المقام للمتكلم اذا كلا مقام د سوي د متکلم لکه انا ضربته نو دلته اوس د مسلمان شي شره انا مبتلا ده په ضمیر سره راغله او د تکلم مقام ده جدل لګي ضمیر د متکلم راغله او الخطاب کچته خطاب مقام وي نو یا به لګيږي لکه انت ضربت او الغیبت یا د غایب خو چې غایب د پاره کنه نو د دې غایب د پاره مرجع د غایب د پاره مرجع مخکې ذکر کېدل دا ضروری دي دا ذکر کېدل به یا لفظن وي لفظن وي یا به معنن وي یا به لفظن وي یا به سوي که لفظن وي نو بیا هم د دې په قسمونه دي یا به تحقیقا وي یا به تقدیرا وي لکه د زیدون یضربو زیدون یضربو نو بدی کې دا هو ضمیر ده کنه یضربو هو ضمیر ده بګي او هو ضمیر چې دا راځي د زید ته چې زید ذکر مکه شوی ده تحقیقا یا ته فی داره زیدون تقدیرا نه فی داره زیدون نو بدی کې فی داره کې دا هی ضمیر راځي ده چا ده زید ته نو زید اگر چې دا زید په کلام کې د الفاظو په ذریعه سره مؤخر ده لیکن په درجه په اعتبار سره دا زید مقدم ده ځکه مبتدا مخکې یو خبر داسي ورستوي يعني لتقدم ذکره ځکه چې مخکې به د ذکر وشوي د مرجع ذکر به مخکې شوی د مرجع ذکر چې کېږي اما لفظا یا بلفظا وي لفظا بیا په دوه قسمه ده تحقیقا یا تقدیرا نو تحقیقا د لپاره مثال منګه دغه زید یضربو او د تقدیرا د لپاره مثال منګه سوي فی داره زید و اما معنا او یا با د دې مرجع ذکر به مکه شوی مانن بیا مانن شوی کنه نو بدلالت لفظ علی یا به لفظ دلالت کوي بری معنی یا به قرینه حالت به دلالت کوي بری معنی چې مکه ذکر شوی لکه اعدلوا هو اقرب للتقوى اعدلوا هو دلګه دا هو ضمیر د غائب استعمال شوی او د دې مرجع مکه اعدلوا کې دا عدل له په اعدلو کې دا عدل له او د دې دا دلګه د دې دا ضمیر دا راځي د مکه عدل دا او د دې ذکر مکه په اعدلو کې شوی دی هغه پوښوي او یا به حالت تقاضا کوي درې حالت به تقاضا کوي چې دې ضمیر لکه حتی توارد بالحجاب حتی توارد بالحجاب نو په توارد کې د حضرت سليمان عليه السلام او په دې کې کار کوو دي صورت اسونو کار باندې کوو نو هغه نه مسغیر هغه مون سیلند داسه شو قضا شو حتی توارد بالحجاب تر دې پورې چې انور پټ شو پسګي په پردو کې وځل لګي توارد د مؤنث غدا او په دې کې هي ضمیر ده هي ضمیر راځي د الشمس نور ته وز د نور ذکر مخکې نشته نه خو هغه حالت تقاضا ده کوي
چې لکه د ماجیګري مونځ دی او ماجیګري مونځ نه قضا شوی دی نو چې هغه پټ شو نو څه پټ شو خو نور پټ شو کنه نو دا هغه حالت تقاضا کوي دی لکه پوه شو به باندې نو لکه توارت کې د توارت یې ضمیر مرجع څه شری الشمس تا او هغه شمس چې دا مؤنث سماعي دی نو مؤنث سماعي د یې ضمیر جندا راځي کړه دی و د لکه د الشمس ذکر خو نشته دی نو موږ وایو چې د لکه دا معنی د دې ذکر شوی دی او د حالت تقاضا کوي دی لکه پوه شوي واصل الخطاب ان يكون لمعين وسپدي کې دا خبره د قاعده نه ماته ګوره وای اصل په خطاب کې دا خبره ده چې دا د معین کس ته پاره وي په خطاب کې اصل کې دا خبره چې دا چره پاره د معین د پاره لکه مطلب ته تمام کې دی او ته یو کس نو زبم انت چې دوه کسانه د تمام کې ته معین زم چې انتما او چې ډیره تمام کې د زړه سره چې انتم خو کله کله د سکیږي کنه چې دا خطاب اصل کو په کتاب کې دا خبره ده چې دا د معین د پاره وي او کله کله دا خطاب دا غیر معین د پاره کله کله خطاب دا غیر تدې لپاره کنه چې دا هر مخاطب د لپاره عام شي لکه الله تعالی په قران مجید کې فرمایي ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم الله تعالی بیا فرمایي کچرتي اوې نه تا وسترا فعل مخاطب ده واحد مذکر حاضر څنګه دا او په دې ترا کې د ترا زمين نه انت نه مراد انت نه مراد ځکه که انت مراد وي نو بیا مطلب د دې یو کس وي او الله تعالی د کافرانو د مجرمانو حالت بیانوي چې دا مجرمان دغه الله تعالی دومره ناکاره عذاب ورکړي چې دو په خپل کفر کې او په دې کې انتها ته رسیدلي دي نو الله پاک به دو په عذاب کې هم انتها ته ورسي نو الله تعالی د دو د عذاب هر چا د ښکارا کول لپاره دا ترای دا عام ذکر کړی دی ولو ترا کچرتي وینه نو کچرتي وینه د دې نه تو مراد بلته مراد ناقصو اذ المجرمون ناقصو رؤوسهم عند ربهم کله چې مجرمانو خپل سرونه خپل رب ته د خکړي کته کړي نو دلته ترا دا د مخاطب څخه ده لیکن د دینه مراد معین کس نه مرادو بلکې هر یو مخاطب ته مراد ده غیر معین لکه پوه شو به معنی واصل الخطاب ان يكون لمعين او اصل الخطاب د پاره چې د معین د پاره واحدا کان او کثیرا کوي او کډیر وي نو کاو یو انت به هم کدوی جو انتما به هم کډیر جو سمه ما لان اصل ولي دای ولوي لان اصل وضع المعارف ځکه اصل د معارف د وضع کېدو یعنی د معرفي د وضع مقصد داره على ان تستعمل لمعين چې دا مستعمل شي د معین څه د لپاره ما ان الخطاب سره د چې خطاب هو توجيه الكلام الى حاضر دا راولل د کلام دی حاضر تا وقد يترك الخطاب مع معين الى غيره کله کله پر خو دیږي دا خطاب د معین غیر دی یعنی غیر معین دا یعنی اصل خو په خطاب کې دا خبره ده چې دا معین نه پاره او کله کله دا خطاب دا غیر معین نه پاره غلي ليعم الخطاب كل مخاطبين دا باید چې دا خطاب عام شي هر مخاطب ته على سبيل البدل په طریقې د بدل باندې یعنی هر کس په طریقې د بدل سره شامل وي اگر هغه مثال ولو ترى اذ المجرمون کچتی وې نه ته اے مخاطبه دا مخاطب کا هر سوقي کده کله چې مجرمان ناقصو خطا کوي سرونه خپل عند ربهم لا يريد بقوله لو ترى مخاطبا معينا و د لو ترانا مخاطب معين نه مراده د لو ترانا مخاطب معين نه مراد ولې قصدا الى تفضيح حال المجرمين چې الله تعالی قصد کړی دی د مجرمانو د حالت قباحت طرف ته چې د مجرمانو د حالت د ډیر زیات ناکاره وي ایتنا حالون فی ظهور چې انتها ته رسیدل حالت دی په ظهور کې لاهل المحشر د اهل محشر د پاره مطلب دا کنه چې حدود حالت په محشر کې هر چا ته بخکاری وي حيث يمتنع وخفا و چې ممتنع وخفا دي فلا يختص بها رؤيه رائن دون رائن نو نه خاص کولېږي په دې سره چې یو بینه او بل بینه دي ټول بینه و اذا كان كذلك او کله چې فلا يختص بهذا الخطاب مخاطب نو نقاس کولږي په دې خطاب سره مخاطب نه بل مخاطب بل كل من يتعطى منه رؤيته بلکې هر یو کس چې هغه ته رؤیت حاصل وي فله مدخل في هذا الخطاب نو در لپاره حصہ په دې خطاب کې لکه پوښتنه به معنی ها ودلګي غومنګ وی فلا يختص به مخاطب دا به هي ضمیر ذکر کو کنه وای په بعض کتابونو کې فلا يختص بها لیکل فلا يختص بها يعني ده هي په دې باندې حال کړ نو بیا وایي تقدیر ده فلا يختص برؤيه حال مخاطب چې خاص نه په رؤیت د حال د سره او به حال رؤيه مخاطب یا حالت دې چې رؤیت مخاطب علی حذف المضاف حذف المضاف باندې یلګه پوه شو به نه باندې ها
نو دا مسلې په کم ځای کې معرفت ذکر کیږي په ضمیر سره اوس په عالم سره ان شاء الله بیا وایو سبا یاد بشي